أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم. محترم ناظرین سامعین السلام علیکم. دا ویډیو چې کوم دا بل سره پیوسته چون کې د میموري د موبایل فل شو او په منځ کې هغه ویډیو ډیسکنیکټ شوله. ما تفصیلی بحث کړو اگر چې هغه کې بخیر ویډیو تقریبا 25-26 منټ ته رسیدلی و. نو هغه بیا ما لږ ځای تنه کټ کو ځکه چې ربط په منځ کې نه جوړېدو. نو دا د هغه ایسه د دویم او داسې به حساب کو د 9 نمبر ویډیو چې دا د 8 نمبر ویډیو ایسه ده. هغه کې زمونږ چې د نرسري کلاس د کمرې ډیکوریشن اوب څنګه ارینج کو. هغه کې مونږه د دریو کارنرو ذکر کړو سلورم به پکې ان شاء الله چې د زمنن وکړو او نو پای کې مونږه دوه کارنر چې د یا دوه ګوشې چې د هغه مونږه پای بحث کړو. پای کې یو چې د نو لینګویج وا او دویم چې د نو پای کې میتھمیټکس یا تاسو ورته ګوشې ریاضي ویلې شي او هغه کې ما تفصیلی خبرې کړې دي. نو 8 نمبر ویډیو کې د دې اړومبي سکته شي د نرسري د کلاس لپاره زموږ سره چې کومه دریمه ګوشه ده هغه مونږه داسې ویلی شو چې لکه دای اخی طرف ته چې زموږ کوم دیوال له د وایټ بورډ نو په هغه کې به مونږ چې د نو د دې ګوشې د لپاره سیټینګ کوو. هغه کې اگر چې کړکۍ په دې یو دیوال کې پوسیبিলিټي وي چې په رائټ یا لیفت کې زموږ کړکۍ می خدایي منځونه یا د آی کړکو د پاسه چې د نو د ایسی زموږ سره فارغي کمرې وګدي تقریبا 27 فوټ کمرې د سکولو. نو دا پای کې مونږ کولی شو یو سړی څنګه چې ما ویلو کوم صاحب ثروت خلک دی نه په خپل کمره کې دا کولی شي سره سپیس تقریبا ډیر زیاتی او لکه کړکۍ په یو سیډ او د درې سیډه خالی زموږ سره په سکولونو کې دا هغه چې دوه طرفه کړکۍ نو لہذا چې دینو پدې کې مونږه دغه پیدا مو ته کور په کمره کې راتلی شي چې یو دیوال مو سره صرف د کړکو یو دا دغه چې د درې دیوال زموږ سره بچتینو پدې کې مونږه په اسانه سره چې دینو دام کولی شو.